بسم الله الرحمن الرحيم. باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. دا باب دی چې استاد یا واعظ چې کوم نصیحت کوي هغه چې کله یو د کار ویلي کنه لکه ناپسندیده ناخوښه کار غلط کار هغه ویني نو هغه غوسم کول شي صحیح ده او بقاریدل هم شي نو دا علمی معاملاتو کې یو د جایز دي لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم استاد د صحابه شاګرد دي نو یو د کار چې هغه نامناسب کار او هغه ته ولیدل نبی رسول الله غوسه شول نو علمی معاملاتو کې د غوسه دا جایز ده صحیح ده دغه باب الغضب في الموعظه یعنی غوسه کېدل په الموعظه په نصیحت دوران کې والتعلیم او د تعلیم په دوران کې غوسه کېدل اذا رأى ما يكره چې کله سړی هغه شی ویني چې کوم نامناسب وي نو غوسه کېدل شي وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرني سفيان عن ابن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه. حضرت ابو مسعود الانصاري صحابي دی رضی الله تعالی عنہ هغه روایت کوي قال هغه فرمایي چې قال رجل یا رسول الله هغه یو کس ته پوښتنه کوي چې اې د الله رسوله لا اكاد ادرك الصلاه نزدې نه دا چې سبا منځ راونی سم مما په دی وجبانه چې یطول بنا فلان پلانې سره موږ تړي روغ د منځ کوي مطلب دا دی کنه چې اوس خو زه جمع لازم خو یو ورځ به د استراحت چې ما به د جمع پرخي منځ په مې پرخي لکه نو ولي وجدا ده چې زمونږ چې کوم امام دی هغه موږ ته منځ شروع کړي دومره روغ د منځ کوي چې موږ ستړي شو لکه دا څوک کوم صحابي دی یو روایت کړی چې دا حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ اول کې راځي دا ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ نو دا صحابه دوه چې ما خوستان مونږ یا کوم مونږ پړاول نو ډیر زیات به وکړو دا یو صحابي شکایت وکړ هغه صحابي چې کوم غونډ ورځ کار روزګار کوو هغه به د پټو مټو کې کار کوو ستړي ستومانه به ما خام رااله چې ما خوستان جمع ته ودرې دوه سړی ستړي نظر زر کور ته ځي هغه چې ما خوستان مونږ کې دوه ودرې دل ما خوستان ډیر زیات وکړو حالانکه د سينو په کار نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاغه شکایت ولګو چې یا رسول الله ما به نږدې ګرځم موږ به ما پرې خي او ولی وجدا د چې یطول بنا فلان پلانې سره هغه ډیرو د موږ مونږ ته کوي نو به صحابي فرمایي ابو مسعود انصاری رضی الله راوي دی کنه هغه فرمایي چې فما رايت النبي صلی الله علیه وسلم فی موعظه وما کلم نبی رسول الله نصیحت دوران کې نو لیدلې اشد غضبا ډیر زیات غوسه کی من یوم اذن دغه ورځ نه علاوه یعنی په دغه ورځ چې ما څومره غوسه کې وردو نصیحت دوران کې نبی رسول الله کله دومره غوسه نه وکړي فقال او فرمایل ايها الناس اي خلقو انکم منفرون تاسو خلق د جماعتنا متنفر کوي یعنی خلق پړونو کې نفرت چوي دومره وګد منسله کوي فمن صلى بالناس به ترغیب ورکو چې کم سړی منس پړاو کې فليخفف الفقار ته چې هغه مختصر منځ پړاو کی صحیح ده ډېر وګد منځ نه آسان منځ دی پړاو کی ولی فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجه ځکه چې په جمع کې مریضان می کمزوري خلک می او ضرورتمند خلک می هر قسم خلک راځي او چې ته دومره وګد منځ کې نو د خلکو خیال به څوک ساتي وګوره د تعلیم په دوران کې نبی رسول الله غوسه شو کنه دا باب سره مطابق دی چې کله کله استاد غوسه کېدلی شي بل حديث له وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا سفيان بن بلال سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه صحابي ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل دغه روایت د زید بن خالد الجهني رضی الله تعالی عنہ چې یو ځل نبی رسول الله سلام نه چاته پوښتنه وکړه سأله رجل یو کس ته نبی رسول الله نه پوښتنه وکړه عن اللقطه د څه په باره کې لقطه په باره کې لقطه پیژنې ها لقطه چې مثلا تلار کې روانه ولار کې څه شی پیدا شي دې ته لقطه وایي اوس دا لقطه د څه شی ده چې دا پردیش دی پردیش ته اخیستل شي نه جایز نه دي اگر اخیستل دا جایز نه دي کراواد اخیستل نو به ضروری ده چې تبع خپل مالک ته به ترسي خپل استعمال دا غي جایز نه دی خامخه هغه مالک ته بیرسي او مالک ته په هر طریقه کې رسول شو رسې به بعض شی ډېر قیمتي
نو هغه ډېر وخت د هغه تشهیر کې تشهیر مطلب دا چې هغه خلکو ته وایي چې دا د چا دی معلومات بکې او کوشش وکړي چې مالک ته ورسیږي نو کډیر قیمتي شي نو پاغه کې کالم لګیدل شي کال نه ډیرم لګیدل شي او میاشتم پکې لګیدل شي او بعض شي د سي چې هغه بالکل معمولی شي دا مطلب دا چې سړی به د درې ورځې وګوري او بیا هغه ورکوي بس دغه دی نه یعنی د څه شي نو به په کار د چې دغه تشهیر او دغه چې د اعلان هغه درې ورځې پورې څلور ورځې پورې څومره چې ضرورت هغه دی وشي او بعض شي بالکل معمولی شي لکه 100 روپۍ چانه ولودل دغه به څوک نه راځي مطلب دومره پسې نه ګرځي نو دغه د چې به دغه بیل مسله دغه دومره اعلان کول او دغه تشهیر دومره ضرورت هم نه نو مطلب شي پورې فرق دی کنه بعض شي قیمتي بعض دغه ارزاني او قیمتي نه اساني د څه شي دغه حالت پوری دي بهرحال د څه شي چې کوم ته پزماکه پیدا شي هغه پرده دی هغه ته خامخا استعمالول جایز نه دي هغه که دراوخستونه ضروری ده به چې هغه مالک ته رسي څومره وخت به رسي دا به شي مطابق اوس مسله دا ده چې ته مالک پیدا نشو بيخي ارڅ دی وکړل بیا پیدا نشو نو بیا ضروری ده چې هغه صدقه کې په غریب باندې اوس کدا په خپل غریبي نو خپل استعمالول شي ځکه دا غریب دی او اصل په غریب صدقه کې نو دا غریب دی خپل د استعمال کې او چې ته د مالداري نو بیا لازمي ده چې دا بل غریب ته هغه دغه کې وری کې هغه دی بل غریب ته هغه صدقه کې خو نیت به دغه طرف نه کوي چې چا اصل مال دی خپل طرف نه بنیت نه کوي او کدی دوران کې چې ته مثال د صدقه کو هغه شی لاړې سړی واخستلو او مېش بعد بیا هغه سړی را پیدا شو مالک را پیدا شو او هغه ته پته ولګي دا هغه شی خو ما دسو مثال موبایل دی دسو او هغه رااله هغه ته ته پوښتنه کو چې زما هغه شی د څه کو موبایل د څه کو تا ورته هغه صدقه کړې مې ده او کاغه یو خدای دې چې هغه وای بس صدقه کړې دې ټیک ده صحیح ده اوس باندې دې پکار نو بیا خو مسله ختمه ده او چې دا غوېل چې نه مال بخپل شی به ترکه تا ولې صدقه کو نو به شریعت ته پابند کړي لازمي چې هغه کس هغه شی به تغله ورکه ته هغه بالکل موجودي خو هغه به ورکه کني دغه پیسې به ورکه سم متبادل به ورکه دا چې به تبغله ورکه نو دې حدیث کې دغه لغتي په اړه کې مسائل دي نیو صحابي ته پوښتنه کو سأله رجل عن اللغته هغه کس د لغتي په اړه کې پوښتنه کو چې کوم شی موږ ته پزماکه پیدا شي دا خو نه چې مرغه دی چې چاونی داغه دی بس پیدا شو هغه څه بسو فقال النبي رسول الله فرمایل اعرف وکاءها اعرف معنا تداغه تعریف وکا تعریف مطلب خلق ته معلومات وکا چې د مالک سود دی اعرف تشهیر داغه وکا وکاءها داغه وکاء وای مثال کے طور پر یو منګې شانتی کی کنه یا کوم لوخه موخه هغه کې چې سدن کوم شی پروتي نو به ته سړی غډکن په بندي یو خدای چې غیر ډکنی بل غډکن نه کپڑا وپړته سړی تا وي او هغه کپڑا چې تا وکي نو به ولا هغه خله په تار باندې وتړي دا مطلب دا چې هغه تار چې د هغه تار تشهیر وکړه مطلب یې دغه چې هغه شی تشهیر وکړه نو وکا احد لفظ ویل دي او یا دا ویل دي چې عفاصها یا وعاءها وعاء وی لوخته دا غي د لوخي تشهیر وکړه بعضی سړی د لوخي نه پیژني کنه وعفاصها او یا دا غي چې کوم غډکن مکندا بده څه کوم شی دا غي تشهیر وکړه اعرف دا غي خلکو ته پہچان وکړه ثم عرفها سنه او به هغه یو مشت یو کال پورې تاغه دا غي تشهیر وکړه یو کال یعنی یو کال به دا غي اعلان کې او مالک ته به ورسه او دا متستویل چې ګوره یو کال ضروری نه دی هغه شی پوری خبره ده چې بعضی قیمتینو کې د شي کال نم ډیر ولګي کال نه ډیره پوری سړی ورپسې ګرځي او بعد د شي چې معمولی سړی په یو میاش کې هیر کی نو دا دغه مطابق ده او بهم کې پیدا نشو نبی رسول الله فرمایي ثم استمتع بها نو بيخي مالک پیدا نشو نو بیا ته دغه نه فائدہ اوچتول شي چې ته غریبي لاندې کلم ده ګوره ان كنت فقيرا چې ته فقيري نو ته فائدہ والا والا فتصدق او چې ته مالدار نو به دغه صدقه کې مبارک فائدہ به اخستل شي چې کله غریبي فان جاء ربها او به کدي دوران کې داغه مالک به تراله تاسو ته کړي او مالک پیدا شو نو فادها الیه نو به هم تا مالک ته واپس ادا کې ورکه به ورله خدا جواب ورکو قال نو به ورته صحابي بل ته پوښتنه و یا رسول الله فضاله الابل چې او خورک شي داغه سبا سکو نبی رسول الله سلام ول ګوره او خدای څه شه چې دا نه ضایع کیږي مثلا شاته شیکم تیر شو کنه
ضایع کېدل شي هغه خو راواخله په کار د شي ته بل چاته ورسې راواخلي اوس د څه شی دی چې هغه ته روان نه مخلي نو نه ضایع کېږي اوس د هغې ته څه ته پوس کې به هغه ولې رالی اوس مثال دلته مثال د ورکړی د اوښه هغه ته پوسو کې یا رسول الله کې چې ته اوښ ورکي د هغې څه موږ څه وکړو هغه نیولی شو نشي نیولی مالک دپاره نه نبي صلی الله علیه وسلم غوسه شو فغضبه پیغمبر علیه السلام غوسه شو حتی احمرت وجنتاه و دومره غوسه شو چې د نبی علیه السلام د رخسار مبارک سره شول رخسار پیژنې که نه نبی علیه السلام د رخسار سره شول د غوسې د وجې او قال احمرت وجنتاه دا لفظ ویل دی او یا که احمر وجهه راوی دا ویل دی چې دا نبی علیه السلام دا مخ مبارک سر شو د غوسې د لاسه فقال او دای فرمایل ما لك ولها چې ستا د اوښ سره څه کار دی معها سقاؤها هغه څه د هغه خپل منګی شته دی اوښ څه منګی دا اوښ ګوره داسې شی دی که نه چې د خېټه کې دننه یو ټینکی ده هغه ټینکی کې دا اوبه جمع کوي که پوره هفته پورې دته اوبه میلاوي نه شي نو بس دا هماغه قدرتي هغه اوبه څکي دننه یعنې تږی کېږي نه او دغه شانتې د هغه د بره ګوب چې ته مو ویو که نه پوهان ګوب پیژنې هغه بره چې اوږد غوندې ولاړ وي چې ډېر وږی شي که نه هغه ته خوراک مرک نه میلاویږي نو د دې کې دننه هغه چربي شانتې کي هغه وازګې شانتې هغه دا څه طریقه باندې خوري او ځان پې مړی مطلب اوښ داسې شی دی چې دا ځان څه خوراک او اوبه مبار څه سټاک کولی شي جمع کولی شي او هفتې پورې دا ګزاره پې کولی شي نبي رسول الله فرمایي چې ګوره اوښ داسې شی دی معها سقاؤها د خپل منګی شته دی وحذاؤها او د چپړې مشته چپړې مطلب دا چې د خپې نرمې دي څه نقصان ورته نه کېږي چې څومره ګرځي او ترد الماء او دا په خپل اوبو خاطر راتللی شي وترع الشجره او ونه نه سریدلی شي نو چې داسې اوښ دی نو دا خو مطلب پټېدی هم نه شي او چې څه ځناور مناور راشي نو دا د خپل حفاظت هم کولی شي خلاصه دا چې دا نه ضایع کېږي چې نه ضایع کېږي نو پرېږده چې خپل کار کوي تې څه لالي فزرها نو تا هغه پرېږده حتی یلقاها ربها تر دې چې هغه خپل مالک ته ورسېږي هغه خپل مالک سره ملاقات وکړي نو په دې باندې نبی رسول الله غوسه شو چې ګوره هر شی د راخیستلو نه اوس د دې راخیستلو څه ضرورت دی نیولو پرېږده چې خپل مالک ته میلاو شي قال بیا ورته نبی رسول الله هغه صحابي ته پوښتنه وکړه فضالة الغنم یا رسول الله کې چې ته بزایا ګډ دا شی ورکې نو بیا قال نبی رسول الله ویل ها لك او لاخيك او للذئب بزد څه شی دی چې دا به یا تاسو یا بستا ورور سي او یا بستا یا بدا د زناورانو خوراک شي مطلب دا چې دا د څه شی دی چې د حفاظت کول ضروری دي کله چې پرې خودونو زناوران به مات کی نو د دې حفاظت بهرال کول شي لیکن او خو غټ شی دی دا حفاظت کوي شي اچھا وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء حضرت ابو موسی نے روایت ده قال فرمایي چې نبی رسول الله نه تپوسونه شروع شول نبی رسول الله نه سوالونه چا وکړل عن اشیاء د مختلف شیانو مبارکي مثلا بعضی مقدس سره چې نبی رسول الله ویل مانه تپوسونه کوي نو صحابه د تپوسونه شروع کړل هغه مجلس کې صحابه مو منافقین مو نور خلق مو بس یو سوال کوي بل سوال کوي ډېر عجیب سوالونه شروع کړل کرهها نبی رسول الله هغه سوالات خوښ نه کړل ځکه چې یو سړی فضول سوالات منافقین شروع کړل فلما اكثر عليه چې کله سوالات ډېر زیات شول فغضب نو نبی رسول الله په غوسه شو ثم قال للناس نو غوسه د لاسه به خلکو ته ویل سلوني عما شئتم بس چې څو غواړئ تاسو کوي معنی فقال رجل یو کس ته تاسو کو یو صحابي دی حذیفه بن الیمان رضی الله عنه نه بلکې دا غزيو رجل هغه ته تاسو کو چې من ابي یا رسول الله اې د الله رسول از ما پلار څوک دی قال ابوك حذافه هغه ته چې ستا پلار حذافه دی فقال اخر دک یو بل کس ویل چې من ابي یا رسول الله چې ما پلار څوک دی قال ابوك سالم ابن سالم هغه ته ویل چې ستا پلار سالم دی مولا شیبه چې هغه د شیبه آزاد غلام دی د شیبه آزاد کړي غلام دی سالم هغه ستا پلار دی فلما راى عمر اوس ګوره دا بار سوالات نبی رسول الله تنگ شو او بهم ته خلک سوالونه کوي او څنګه سوال زما پلار څوک دی دا څه سوال دی دا فضول سوال شو کنه فلما راى عمر ما في وجهه چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ولیدو نبی رسول الله په مخ کې دا هغه غصې اثرات نو قال یا رسول الله نو هغه ویلي اې د الله رسوله ان نتوب الى الله عز وجل چې موږ الله طرف ته توبه کوو رجوع کوو مطلب دا چې سوالاتونه تنگ شو خیر د موږ نور سوالات نه کوو بس د الله نه رجوع کوو
او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د څه ورته په دې خپل د ګوند باندې کې ناستلو پس مکه سیده دا ګوند پس مکه ولګولې او دغه شانته کې ناستلو په دې طریقه باندې نبی رسول الله یا رسول الله من الله ته رجوع کوو توبه کوو د الله نه